کور کې د موجودو حیات الله بای دیو الله تعالی بچ کړی دي. حیات الله بای د سټه مو د واقعیا څنګه مخې دراله دا 11:30 بجې وي چې ناسا په درز وشو. زه چې راووتم بل ورور مې هغه هم راووتو نو چې ما دیو ته ګیټونه وټکوله نو دیو اواز چا نه راکوه. ما یې سیدرۍ وکړه نو سیدرۍ بندې وې ټوټل پلم ورته راغلی و د 3 وړو کمرو نو بیا هم ډزې وکړې بیا هم رینګونه وکړه خو بیا خو دا خلک راغلل. خدای کې څومره کسانو پاتې شو دي او ستا پکې څه سو ستا رشته کې ستاسو دا مې یو مې ورور دی او 3 مې ورنداریانې دي او نور مې ورورونه دي خورځي. چونکې ډېره لویه سانحه ده او د علاقې د پوره پیزا سوګوار ده. تاسو په خپله په دغه رس کې او په دغه پوره ابتدایي سرګرمو کې موجوده موي. دغه متاثره خاندان سره تعزیت دپاره هم تاسو اوس دلته کې موجود دي. په دې موقع به تاسو چونکې صوبه کې حکومت هم دی د دې سره د مالي تعاون او د دې سانحې حوالې سره به څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول زما رشته دار دي او موږ ټول یو خلک یو او هر څه د الله له طرفه وي. دا یو امتحان دی الله تعالی دې نور خیر کړي او منګه د خیبر پښتونخوا حکومت سره زما رابطه هم شوې ده او د دې کور چې کوم دی څومره آبادي و هغه مکمل تباه شوې ده او د ډېر زیات د باران په وجه باندې سلایډینګ شوی دی او غر پرې راغلی دی. موږ چې لاړو نو ډېر غټ غر پرې کور پروت و نو زمونږ په ذهن کې دا نه راتله چې موږ به د خپل لاشونه د دې غټ غر نه څنګه را بهر کړو. خو خاص کر بیا د خپل د دې کلي خلکو او د ریسکو د دیر انتظامیه د ټولو چې کوم دی زه مشکور یم چې هغو ډېر زیات محنت وکړو. هیوي مشینري هم را رسېدلې وه خو هغه مشینري چې کومه ده هغه ځای ته رسېدنه نه شوه ځکه چې لار ورته وم نه او هلته نور آبادي مخې ته دغه و هغه ورانولو نو په هغه وجه هیوي مشینري را رسېدلې وه اکسیویټر ولاړو خو د خلکو د کار نه بغیر کېده نه. نو د ریسکو خاص کر بیا د خپل د کلي خلکو او چې څومره خلکو موږ سره په دې دغه کې په دې مصیبت کې او په دې سختو حالاتو کې باران ورېدو زه په خپله هم اسسټنټ کمشنر هم را سره نو زه د دې ټولو مشکور یم او دا یو امتحان و. الله تعالی زموږ په دې رشته دارو په دې خلکو الله دې ولا صبر جمیل ورکړي او په دې غم درد کې ټوله خیبر پښتونخوا سره د زموږ ډېر بالا تاسو به وینئ چې د ټولي خاص کر خصوصا بیا د دې زموږ د شرنګل سب ډیویژن چې څومره مشران دي هغه دلته راغلي دي او په دې غم کې حاضر دي او ستاسو مشکور یم چې تاسو په دې مصیبت کې او په دې غم کې راغلئ او موږ سم حاضري ولګول او انشاءالله د خیبر پښتونخوا حکومت هغو ته دغه شوی دی او ډېر زر دی هغه به کېږي هغه دنیایي خبرې دي خو اوس په دې ټایم کې چې کوم خلک موږ له راغلي دي او دلته په دې ځای کې موږ سره حاضر دي زه د هغو مشکور یم زه د هغو شکریه ادا کوم او الله تعالی دې موږ ته نور خیر کړي.